السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مسافر اور تاسو ملګری عبدالجلال او تاسو وګورئ A to Z الکترونکس یوټیوب چینل. دوستان نن تاسو په دې ویډیو کې دا طریقه درښیم چې په څه طریقې سره تاسو د AC DC کوم روم کولر چې راځي دي ته تاسو د AC DC کوم اتوماتیک اټو د سیټینګ دا تاسو په څه طریقې سره کوئ. نن تاسو په دې ویډیو کې ټوټل طریقه درښیم. خو ویډیو کې سره داخله پورې ضرور وګورئ. ویډیو خپل خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. څنګه और जिन यूट्यूब चैनल हम सब्सक्राइब पे वैसे मालूमाती वीडियो गान तास आप वक्मान बरसी दोस्तों तास कतले की नजम सरा चिकम डीसी या रूम कूलर दे तास कतले से अदम सर पे 6 बजे किलोमीटर सर इसमें तुरंबदा तास कतले से दा जम सरा चिकम बजे के मोटर लगे दे बलेनो मोटर पदे के लगे दे तदीर और मुकम्मल वेयरिंग चिकम दे आगा मंग कले उस तास तरीका दर खेमा तदम सर दी चक्कर मोटर लगे दे ठीक छोरा तاسو هر کله چې دی پیټینګ کوم دی هغه کوي نو ګوره دی بالکل سمپل اسانه طریقه ده. تاسو پر اول د شیو کې د دې چې کوم مثلا د چکر د موټر چې کوم نیوټرل تار دی او د موټر چې کوم ماینس چې کوم تار دی او بل چې کوم د ترمبه چې کوم راغلی دا ټول به تاسو دلته یو ځای کې صحیح شوله. بیا به تاسو د شیو کې د زموږ سره د دې چې کوم سپلای لګېدلې تاسو کتلی شئ 6 امپیر 7 امپیر سپلای به دې کې لګي. د دې سپلای چې کوم ګوره ماینس تار تللی دی ماینس ګوره دا زموږ سره دلته میلاو شوی دی. زموږ سره چې دا کوم د 12 ولټ لپاره کوم د DC تار دا میلاو شوی دی صحیح شوله. دا د دې ټول نه موږ یو تار چې کوم دی هغه راغستی دی هغه موږ هلته کامن کړی دی صحیح شوله. بیا به د هغه نه تاسو یو تار راوالی دلته را زموږ سره دا چې کومه ټي ریلی ده په سټپلایزرو کې راځي دا DC ریلی ده ټي ریلی تاسو کتلی شئ دې ته ویلی کېږي 6 پوینټ ریلی ده. نو دې ریلی څه په دې شیو کې ګوره زموږ سره مثلا سپلای ده دې سپلای نه چې کوم نیوټرل تار راغلی نو خو الریډي دلته کامن شوی دی. بیا زموږ سره دې چې کوم پلس تار دی صحیح شوله. نو پلس تار چې کوم دی هغه دلته راغلی دی زموږ سره په کم پوینټ پسې دا موږ لګولی تاسو کتلی شئ لکه مثلا چې کله لکه ان نو مکمل چې کله ریلی آن شي او په آپ حالت کې ریلی چې کوم ټیم کې کېناستلي که نه لکه ان نو پوینټ دی صحیح شوله. په ان نو پوینټ پسې به تاسو د دې چې کوم سپلای تار دی د پیس پلس تار چې کوم دی هغه به تاسو ولګوئ. بیا به د هغې نه تاسو دا ریلی چې کوم په 12 ولټ باندې بیک اپ کوئ تاسو به راوستي دا په 12 ولټ پسې تاسو ولګوئ. دا کوم په 12 ولټ پسې دلته کرنټ ورکولی صحیح شوله. بیا به دې دا کوم د ریلی چې کوم دویم تار دی د 12 ولټ لپاره چې کوم د ریلی آن اپ کوئ زه به تاسو راغستې الریډي به تاسو سپلای او ټول چې کوم نیوټرل لګولی شوی دی تاسو په هغه پسې به دا ولګوئ. بیا به د شیو کې زموږ سره چې کوم 12 ولټ چې کوم کرنټ دی DC نو هغه DC کرنټ چې کوم راغلی دی چې مثلا کله ریلی چې کوم هغه مثلا بجلی لاړه شي نو ګوره دلته کرنټ بند شي ریلی آن شي بس ډایرکټ اتوماټیک هلته دا بیا د DC نه سټارټ شي. دلته زموږ سره چې د کامن تار دی د ریلی چې کوم کامن دی مثلا د دې دواړو چې کوم کامن دی نو هغه کامن کې ته موږ ولټیج دی کړی دی دلته بیا تاسو کتلی شئ د دې ټولو بټنونه ته موږ کرنټ ورکړی دی. ګرم تار چې کوم دی د ټولو بټنونه موږ ورکړی دی. بیا دې نه زموږ سره د موټر نه تللی دی بیا د دې چې کوم د چکر چې کوم ګرم تار دی هغه هم دلته لګېدلی دی. بیا چې موږ سره کوم د تورمبه چې کوم دا اوبه چکې دی د هغې موټر هم تار تللی دی. نو الریډي چې کله اوس مثلا په دې طریقې سره تاسو دې کولی شئ الریډي چې کله زموږ سره بجلي راشي نو اتوماټیک چې د ریلی دلته چې کوم د تار راغلی دی دا دلته اتوماټیک ریلی چې هغه آف شي نو هغې د وجې نه ډایرکټ سپلای ته واوړي صحیح شوله. په دغه طریقې سره تاسو د دې کنیکشن کولی شئ ډېره سمپل اسانه طریقه ده. اوس تاسو دا چې کومه دا تاسو کتلی شئ دا زموږ سره فلحال د سپلای نه سټارټ شوی دی یعنې دا زموږ سره 12 ولټ چې کوم دوه تارونه دي چې کله تاسو ریډي غلط کوئ نو هغه به اکثره ته کرنټ راوباسي. ګورئ دلته یو بل څه اوس کرنټ نه راوځي که نه دلته اوس کرنټ نه راوځي زموږ سره اوس سټارټ دی تاسو کتلی شئ بالکل برابر سٹارٹ دی. اوس په دې کې موږ د 12 ولټ چې کوم کرنټ دی هغه دې سره موږ لګوو. دا زموږ سره اوس آن دی زموږ سره د هغه سویچ لګېدلی دی دا به اوس رادرې کوم ګوره تاسو کتلی شئ زموږ سره دلته دا سویچ کوم دی دا به زه اوس رادرې کومه دلته زموږ سره چې کوم دغه دی دا اتوماټیک اوس امان دی تاسو کتلی شئ دا زموږ سره پلس ماینس دی. نو بالکل سمپل اسانه طریقه ده. په دې طریقې سره تاسو د دې چې کوم ویرینګ دی هغه کولی شئ تاسو د دې نه په صحیح طریقې سره دا وګورئ. بالکل سمپل اسانه طریقه ده. پلس به دلته راولي بیا به دلته د ریلی چې کوم 12 ولټ کرنټ دی هغه له به ته ورکوي یا به صرف د سپلای نه مثلا کله سپلای ته کرنټ راشي نو ډایرکټ ریلی چې دا هغه کېني د هغې د وجې نه ته ډایرکټ اتوماټیک سټارټ شي. په دا طریقې سره تاسو د دې چې کوم ویرینګ دی هغه کولی شئ. سمپل اسانه طریقه ده. ویډیو خوښ شوي د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. چېرته هم چې اوسئ ښه د باد بریالي اوسئ. الله پامان.